حیا او پرده نشته ده، حلال او حرام کې تمیز نشته ده، او خدای ته وایي خدای دا دې ولې وکړو. د سود په چک به دسخط کوم، خور د میراث نه محرومه کوم، د یتیم د خولې نه نوړی شو کوم، مطمئن یم زه تهجد کوم او سار مونځ کړی زه خو دا کار کوم. دا د مسلمانانو د تباهۍ اسباب. ما پلان کې ځای کې جامې وګنډلې، دې ځای کې مې پیزار واغېسته، دې ځای کې مې دا وکړه. د یو یونین کونسل د سیټ د ګټلو دپاره موږ منډې ترړې وو. دا سوچ مو نشته دی چې دا حاکمیت د چا په لاس کې دی، دا نظام څوک چلی. موږ په ظاهر پسې منډې ووالې، دنیا ته ځان حواله کړو. هغه روحاني طاقت کم چې انسان له د دنیا د مملکت نه، د دنیا د نظام نه، د انسانانو د زړونو واک او اختیار چې په لاس کې ورکوي، هغه د دنیا سرمایه نه ده، جاگیر او عهده نه ده، هغه د قرآن سره تعلق مضبوطول دي. بس موږ دا سوال کوو چې زما سره په ګودام کې سیز ډېرې خدایه ګرانې کې، خدایه ګرانې کې نشته دی چې ریډ سیوا شي که نه. تاسو ګورئ که نه 12 بجې د مخکې چې ورځي پمپ کې وایي تیل نشته دی، په سبا پکې بیا ډېر شی پراته. او خدایه تا ولې ظلم وکړو، خدایه موږ سره دې دا کار ولې وکړو، خدایه دا دې را سره ولې وکړو، دا دې را باندې ولې وکړو. دا سوچ نه کوو چې زه، زما ښځه، زما بچي، زما د مسلمان په کور کې بیګا بیلما زوده شوي دي. په ایمان به ووایو زم ولاړ یم جومات کې، تاسو هم ناسئ، چېرته زموږ په زړه کې درد پیدا شوی، وایي درد پیدا شوی، درد پیدا شوی. زه ولې بیلما زوده شو، څه چل دی ماله ړوند یم، کوڼ یم، شل یم، څه چل دی رابان. زما دې بچي له څه چل، زما بچی د شپې 1-2 بجې د مجلس نه راشي. کم مجلس نه راځي، کم ځای نه راځي، زه تپوس د بچي نه نشم کولی. 10 بجې بیلما د کور نه وځي، زما په زړه کې درد نه پیدا کیږي. الله وایي په دې بچي به دې ټاکوم، په دې ښځه به دې وام، په دې کاروبار به دې ځوړندوم. بیا وګورئ که نه سهار موږ روان شو په یو طریقه، واپس چې راځو څونه خفه یو. سوچ په دې نه کوو چې دا مرض څه دی، علاج څه دی. بس هر سړی وایي چې جی زما کاروبار کې برکت نشته، څه تعویذ به نه وي چې برکت پکې پیدا شي. نو بس ملیان هم راکې کار بیا بولته دی کمیس دې اوږد شو که لنډ شو، نو پټۍ لنډه شوه اوږده شوه. نن زمونږ شپه په څه کې تېرېږي، زما د ځوان شپه په څه کې تېرېږي، زما د پیغلې شپه په څه کې تېرېږي. بس دې فیسبوک ته پراته وي د 1 او 2 او 3 پورې، او بیا د 10 پورې راپاسي، او بیا د کار لځي. نو د شیطان جنډه ته مخ کې روانې او د په لاس کې دی که بسم الله م وایي نو د شیطان جنډه په لاس کې. مونږ سره چې سرمایه سیوا کېږي، بې دیني را کې نور هم سیوا کېږي. د 10 روپو مالک کره چې واده وي نو د 10 روپو ډمتوب پکې ښکاري. د لاکو روپو د مالک کره چې واده وي په هغې کې د لاکو روپو ډمتوب ښکاري. او چې د لکپتي او کروڑپتي کره واده وي نو هغې کې د کروڑ روپو بې دیني او د لکو روپو څه ښکاري، بې دیني او عیاشي پکې ښکاري.